आयत नंबर 20 चलम सूरह क़सस के तसली और कई नबी अलैहिस्सलाम ता वाक़े मूसा अलैहिस्सलाम बाने तकलीफुना मुसीबतुना ढेर रागली हो। नबी अलैहिस्सलाम ता अल्लाह तसली और कई तो खफकेगा मा दा तकलीफ चेन पखवा नूर पैगंबरान बाने मरागले हो और या खास कर द मूसा अलैहिस्सलाम वाक़या आवाज पगनीम सल्लल्लाहु जिक्र कई यो द पासा चाहबाने ढेर तकलीफुना रागली हो आजड़नो तंकड़े तम जुड़म तंगवा आराफ की हुई किताब उन्ज़िल इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु दा जिमशान किताब दे द इज्जत किताब दे ता अल्लाह ले गले रे दाखल कुल बयान का जुल्म तंगवा और रसूल दी किताब की वला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु निरीशी पसीनस्ता के तंगस्या मिन्हु द रसूल दी कुरान ना कुरान और सवा खल्क होता जुल्म तंगवा वला यकुन फी सदरिका हरजुन नरीशी पसीनस्ता के तंगस्या जमत अंगवा हाथ चेरे दा हमेशा दा पारा गालिब भी और बातिल मगलूब भी हक हमेशा दा पारा दा गालिब भी और बातिल दा कमजोरी भी दा मगलूब भी कल सूरह आज़ाब के तसली और कई नबी अलैहिस्सलाम ता आयत 48 की अत सलखतम के वला तुतिल काफिरीना वल मुनाफिकीना वदा अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाह वला तुतिल काफिरीना और ताबेदारी में कहो काफिरानो वल मुनाफिकीन और मुनाफिकानो वदा और प्रेगदा अज़ाहुम तकलीफ ददई बदिरदी ददई परवार पसिम कवा वतवक्कल अलल्लाह जान उस पारा पाल्ला बांधे वकफ़ा बिल्लाहि वकीला और काफी दे अल्लाह वकीला जिम्मेवार अल्लाह ना काफी दे सीना मत अंगवा जुल्मत अंगवा मूसा अलैहिस्सलाम वाक़या जिक्र कोला कि मूसा अलैहिस्सलाम आकिब्ती ता सुख वर कड़ो आगमन शो ब्या मियंस के बकी और अस्ते रसवा मूसा अलैहिस्सलाम अमल करे पबला और ब्या मूसा अलैहिस्सलाम ता फरियाद को मूसा अलैहिस्सलाम अमलगिरी तो हुई क़ाल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन मूसा अलैहिस्सलाम होते तो सरकश इख्कारा बल्कि दिनिश्ता बगैर जगड़ना और बे इरादों का चाह दुश्मन अगबान हमलों की अकबल मलगर मूसा अलैहिस्सलाम तो वही क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी
کما قتلت نفسا بالامس. موسی علیہ السلام ته ملګری وایي چې ته ما وجنې، پرون دې مې یو سړی وجلی و، نن ما وجنې. حالانکه هغه ته صرف دا خبره وکړه انک لغوی مبین، او اراده هغه بل ته وکاغله سوکور کولو یا اراده وکا. دا ملګری ورته وایي قال یا موسی اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. تما وجنی، حالانکه هغه ته څه نه وی. موسی علیہ السلام فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، هغه دشمن ته اراده وکا باغام لوکی. نو موسی علیہ السلام ملګری آلوي چې پرونی سړی وجلی و، هغه خبر لاړو فرعون ته رسیدو. فرعون پارلیمنٹ راغون کو اجلاس راغوستو او موسی علیہ السلام د قتل منصوبه جوړه کا. موسی علیہ السلام ته سړی راځي او تعالی چې ستا خلاف مشوره وشوه او تا وجنی، نو تو فخرج انی لک من الناصحین، زه چرته وځه زستا خیر خواهما. وجاء رجل من اقصى المدینة، وجاء اوراغی رجل یو سړی من اقصى المدینة دا عرف دا کلینا، یسا منډه وهلې. دا پرست سړی داغه پته لګي، د چلولیم پته لګي. چلولی چې نو هغه سکینا او تا ته ایمان ته بس ته پرېږده، ته بیغمه شه، بس ایمان پرېږده سبقینا او دخلی صفیان بڑیر کئی او حق پرست سڑے چی آکار کئی او اینا نکئی. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، دارک تکلینا سڑے رالو او منڈی وحلی ومنډه باندې را روان دي. پښتانه وایي وی مال دی نو دا د سړو کار دی. سړی کار هغه کولی شي او منافق چې اکار نه کہتے شي خبرې کوي. نو ترا سره موسی علیہ السلام ترالو وجاء رجل من اقصى المدینه، او دا غریب سړي کور اکثر د کلی نه بهر وي. من اقصى المدینه اړه ته کلی نه. دا چې سورې یاسین کې چې کله دا صاحب یاسین واقعہ قرآن بیانوي، دویشتمی سپاری شلم آیات کې موي وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى. وجاء رجل من اقصى المدینه رجل یسعى څنګه چې سورې قصص کې وایي، دا چې سورې یاسین کې وایي. راغی د حالت تکلی نه یو سړی یسعى چې منډې والی. کله سره بیا مومن ذکر کئی، رجل مومن. سورہ مومن کے چکلا
موسی علیہ السلام مسئلہ بیان کا فرعونیانو خلاف کولو اور فرعون دا ہوئی سورہ مومن کے شپږشتم آیات کې ہوئی وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه ویل فرعون ذروني پریک دی مالرا اقتل موسى چې قتل کما موسی علیہ السلام وليدعو ربه او دی بلی دی خپل رب موسی علیہ السلام فرعون نشو وجلے فرعون ته ما پریک دی ته چانی ولې سر او تا پکور کې لوي شوی دی موسی علیہ السلام یو ځلې موسی علیہ السلام فرعون نه ګیره راخته ماشومو ګیره تراخ کنه غله غوسه ورله دغه ګیره د فرعون هم ګیره وا اوس خو ګیره دې سړي ته ځان بدی ښکاری فرعون یې ګیری نه راخ کو هغه ستاسو پځه وته دا ماشوم نه پويږي نه دې خوري غزدنه امتحان اخلمه یو لوخي کې لال جواهرات کې خو او بل لوخي کې سرور کې دا اور انګار ویزو ګورم چې رست تلاش چي موسی علیہ السلام غلال جواهرات او تلاش وکړو ابراهيم علیہ السلام رالو دا غلا سراخ کو انګار کې کېفو دا لاس اوس ودی دو ګوتی اوس وځي دي هغه زر خلی ته وړي دا چې سړی ګوتی اوس وځي نو خلی ته وړي چې یخ هغه زر خلی ته وړي ګوتی اپا جبو لگی اللہ سی گوتی موسی علیہ السلام جبو بیان خطلا جبو بین خطلا خبری بین خطی ذکا غبیا اللہ تو سوال کولو چی اللہ ما سر زمارور ہارون علیہ السلام اولے گا داغ فساحت لگ زیاد تے اور زمان جب چدا دان خلی اگر سورہ طه کے موسی علیہ السلام اللہ تا سوال کے پینشتم آیات کے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی موسی علیہ السلام وی وازما رب اشرح لی صدری وا رب زما سینه پرانی دی ویسر لی امری او آسان کی ما تداکار واحلل عقدۃ من لسانی او زما د جبه غټه کولاو کی یفقهوا قولی دې زما په خبره باندې پوښي اکثر خلک دا شکایت کوي چې ما ته سبق نه یادېږي زما زړه تنګېږي دا آیاتونه دی وای رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی دا آیاتونه دی وای د جبه غټه به تعالی کولو کی د دین کار به آسان کی د جبه غټه به کولو کی الله او خلق به بیا په خبره پوي یفقهوا قولی چې پوي شي دې زما په خبره کله کله یو سړی وي حافظه ډیره تیز وي आवाज ډیر ښایسته وي خو جبا کې لوکنتی جبا انخلی خبرې چې کین سړی په نه پوي نو څوک نه فائدہ وانه کلا یو سړی وی داغه आवाज خنوي حجبه کې لوکنت نوي نیت کې اخلاصي عمل کې تقوا وي
نو دا خبر کې الله سره چي نو چې چاله سبق نه دی کې دا آیاتونه دی وای دا چا سینه چې تنگ وي وې ځمه تنګي کې دا آیاتونه دی وای قائد محترم شیخ القرآن مولانا موطیب صاحب هغه دا اجازه را کړې ده ماته چې هر فرض مونږ پسې لزل دا وایا رب اشرح لي صدري لازم سینا پرانیزي ويسر لي امري او ما ته زما کار آسان کړي واحلل او پرانیزي عقدة من لساني غټه زما د جبه يفقهوا قولي چې پوي شي زما په خبره د موسی عليه السلام جبه کې لکنت او جبه بین خطلا بیا الله ما سره هارون علیہ السلام ولي نزلتا سورہ مومن کې فرعون وایي شپږشتم آیت کې ضروري اقتل موسی تاسو ما پرېږدئ چې موسی علیہ السلام ووجل که تا وجلې او تا وجلې شنو تا کر خواغل وی شي تا په جولای کې خپل وی کړی دی او توس په میدان کې ځان خلکو لخوا چې تاسو پرېږدئ ما چې قتل کړم نه تاسو تا په کور کې لوي شو تا هغه وخت کې به وجلې وکړه الله تقول چې چار الله سبحانه تا تبا کوم استا په کور کې استا په جولای کې لوي وما دا الله کار دی چانه چې کار اخلي الله هر چانه کار اخستې شي او الله ارس کول شي د دشمن په کور کې بتالوي کی تا نه وګیا چې په دشمنان وي تب مینس کې اوازي خپل باندې خلافي پردي باندې خلافي او الله وتا دای په مینس کې ستا حفاظت کوي تا نه قرآن خدمت اخلي دین کار بدن اخلي الله باندې حفاظت کوي موسی علیہ السلام تا رجل مومن رجل سړیو ته خبر راوړو چې ستا خلاف جرګه شوې ده قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک ویلا سړی بیشک وزیران د فرعون یأتمرون بک مشوره کوي ستا خلاف لیقتلوک چوي نتاله را دغه د نبی اسلام خلاف امدا منصوبه جوړه کړې و چې دې موږ قتل کوو وجنې پرېږدو نه سورہ انفال کې دیرشم آیات کې داغي بیان الله کوي وَيَمْ قُرْبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرْ بِكَ الَّذِينَ کله چې پرې وکړو ستا خلافا کسانو کفرو چې کافرانو لیثبتوک دیر پانا چې کېد کی تالرو بن کی تالرو او یقتلوک یا وجنی تالرو او یخرجوک یو باسی تالرو نبی اسلام خلافی دا قتل منصوبه جوړه کړې و موسی علیہ السلام تم سړی وای قال یا موسی ویلنا سړی موسی علیہ السلام ان الملأ بشک وزیران یأتمرون بک وزیران هغه مالدار خلک یأتمرون بک مشوره کوي ستا خلاف یقتلوک دیر پارا چی قتل کی تالرو وجنی تالرو فاخرج پس اوزاو انی یکنند چیمو لکا تالرو من الناسخین د خیر خوانو نیما دستا خیر خوایم
فخرجا پسوت موسی علیہ السلام منها د دې خارنا د مصر نو خائفن یریدن کې یترقبو انتظار کولو اخوا دې خو قتل انتظار چاته پتو نه لګي ما سکون ویني او الله ته عجز کولا قالو وین موسی علیہ السلام رب وانا بانسمو نجنی خلاص کے ما نجات را کے ماتاو من القوم الظالمین دا قوم مشرکانونا ظالمانونا مشرکانونا ظالمان دی شرک کئی ظالمان دی زیادے کئی ظالمان دی زانلہ درجہ کمئی موسی علیہ السلام روان شو او الله ته سوال کو چې الله حفاظت مې وکړي ولما توجه اور کلا چې مخ کو توجه کو مخ کو تلقاء په طرف مدین د مدین قالو ویل موسی علیہ السلام اسارم بيزنه چرم زما زنه چرم زما آیا دینی توفیق پنا کی ماتا مضبوط بکی مال رو توفیق پنا کی ماتا لار وسم کی ماتا سوا سبیل لار ہنیغا اللہ ورما حفاظت کئی دارنگی تم چه قرآن بیانے خلق وستا خلافی قل باری خلافی پردی باری خلافی او الله باندې ملوي الله تبا سوال کې الله تبا جزي کې نجني من القوم الظالمين وازما ربا ما ظالمانو نخلاص کې سو په شرک کوي ان شرک لظلم عظیم الله د مشرکانو نه مخلاص کې سو په زیاته کوي دا به د حق بیان نه منې کوي او ځان له درجه کموي الله ظالمانو نه اخلاص کی موسی علیہ السلام روان شو مصر تا په طرف د مصر ولما توجه مصر نه روان شو په طرف د مدینه مصر کې هو مصر کې اوسېدو ولما توجه هر کله چې مخ کو تلقاء مدینو طرف د مدینو مدین روان شو قالو مدین خار روان شو یو ځلې شیخ القرآن نه مولا تا یو سره رالو ویرجی مدین کې ډېر یخنی وا سره ناس بل رالو او ته یرجی مدین کې ډېره ګرمي وا نا شیخ القرآن نه مولا سره چې کسان ناس نه ګوري هدايه وای مدین کې یخنی و دا بل وای مدین کې ګرمي و شیخ القرآن نه مولا په دې په خبره کسان په جندل چې دې رقم دې رقم دې ناجي چا ورته مدین کې یخنی وږي نو هغه د سوات مدین د سوات مدین یخ او چې دا بل وته چې مدین کې ګرمي و نال سعودی مدین یادولو نال تا گرمی شیخ القرآن نه مولا آکسان توی دا دواله صحیح وی عام خدا مشهور چې دو کسان یو په غلط یو صحیح کله کله د دواړو خبره صحیح وی یو د سواد مدین یادولو ودایت بل دا سعودی مدین یادولو چې دا ګرم دی شیخ القرآن نه مولا او ته دا دواله صحیح دی بیا وتوی چې دا یو د سوات یو د سعودي هغه خبره کوي ولما توجه اور کله چې مخ کو تلقاء مدینو په طرف د مدینو اور روان شو قال ویل موسی علیہ السلام اسارم بيذن چرم زمو ایا دینی توفیق کنا کیماتو سم بکیماتا سوال سبیل لا رانیغم ولما ورد
هر کله چې وارث راغی فلما ورد هر کله چې راغی ما مدینو ابو د مدین ته یعنی کوی د مدین ته وجداوی منتل علیه دې کوی باندې امه یو ټوله من الناس د خلقنا یسقون چې خړو کولې ساروي سارول او بور کولې ګډولا مختلف ساروي او به ور کولې ووجد او یمنتل موسی علیہ السلام امنتل من دونی افاد دینا ووجد امنتل موسی علیہ السلام من دونی مفاد دینا امراتین دو جنکی دا شیب علیہ السلام لونوی تزودانی چی پس کولی خپلو گڑو لرا گڑی تگی وغی اول زور کولو او دی اوبر اخکین سے رشو وی باندې خلق ډیرو دی بغړې پس کولې واپس کولې به رستو کولې به تزودانی غړې پس کولې واپس کولې به موسی علیہ السلام ته تپوس کړي قال اول موسی علیہ السلام ما خطبکما سره حال تاسو د دواړو تاسو سو نارینه نشتا چې تاسو یې ګډو لوبو ورکوي قالتا اول دواړو دا شعیب علیہ السلام لونو وتوي لا نسقي نشو خړو کولې مونږه او بنشو ور کولې مونږه ګډو تا حتا تنه پوری یوز درنیا او چې واپس شپون کی دانور شپون کی دانور ګډې دي نو چې دا نور ګډو تا دا شپون کیان او بور کیو وی خالی شي نو بیا به مونږ او بور کو ځکه خو زنانه وي نو زنانه الکتا ولاری اکثر چې سړي افاشي نو بیا زنانه خپل کار کوي نو وستا سبل سوق نشتا نو یو توي وابونا شیخ کبیر او پلار زمونږه بوډا دې زوړ پلار مستر شعیب علیہ السلام واغ بوډا دې وسقا نو بور کی موسی علیہ السلام لهما ګډو دې دواړو ته ثم تولى بیا وړې دو الى ذل سورتا فقال نو موسی علیہ السلام رب ورب زما انی یقینا چما لما حستا انزلتا چرلګی ته الی ماتا من خیر سړوډای ان خیر من خبز سړوډای فقیر زمو تاجما ګړو له اوپر هغه ورکی بیا خلاړ والله تو الله ډوډۍ را لراکی د ورځو نارو موسی علیہ السلام ورځ ډوډۍ نه وخورلی او د لسو که صبح کوا آئی پا یوازی روخ کوا موسی علیہ السلام مضبوطو طاقتورو لسو که صبح ډولچا ابو کا روخ کلا او موسی علیہ السلام پا یوازی روخ کا او بیا اللہ توی چی اللہ مالا ډوډۍ راکی انی ربی ورب ازما انی یقینا زچم لما آغا ډوډۍ ته انزل ته چراکه را لګی ته لې ماته من خیرن سو ډوډۍ من خبزن سو ډوډۍ فقیر محتاج ما فقیرو د فقر دو معنی دي یو د فقر الی الله چې الله ته سره محتاج دا بهترینه درجه ده او دا الله وجه تاسو ټول ما ته محتاج یې سورہ فاتر کې دویشتم سپاره کې پنځم آیات کې یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله اے خلقو تاسو ټول محتاج یې الله ته دې فقر الی الله وی
دا بهترین درجه ده. انتم الفقراء الی الله، تاسو ټول محتاج ای الله ته. او یو فقر مخلوق ته دی، نو دا مخلوق دا فقر نه نبی اسلام پناه غوښتي ده چې الله مخلوق ته مو محتاج کې. دغه مبسوط سرخسی کتاب الکسب کې ذکر کړي چې نبی اسلام فرمایي کاد الفقر ان یکونو کفرا، نږدې ده فقر یا کفر شي. کله کله سره ډېر تنگ شي نو بیا خلینې له کفر خبرې دي. همون کلی کې یو سړی او زمیندارو غنمې لږو شو، نو چې غنمې لپې تیرانه که داسې په برې وشي والا دا سنبال که زه په دې څه کوم. د کفر خبرې بیا کوي. کاد الفقر ان یکونو کفرا، نږدې د فقر چې دا شي کفر. او مخلوق ته فقر نه نبی علیہ السلام پناه غوښتي ده. وقال علیہ السلام مبسوط کی ذکر کئی صفحہ 249 کې دا دواړه حدیث ذکر کئی. وقال علیہ السلام اللهم انی اعوذ بک من الفقر الا الیک. دلته لږ وضاحت کړي. اللهم انی اعوذ بک من الفقر الا الیک. الله ز پناه غواړم د محتاجینا و د مخلوق ته محتاجینا الا الیک، مگر تا ته محتاجم، د مخلوق ته محتاجینا پناه غواړم. او الله وی یا ایها الناس وانتم الفقراء الی الله، تاسو ټول محتاج یې الله ته. او نبی علیہ السلام فرمایي چې پناه به غوښتله. او نبی علیہ السلام فرمایل اللهم انی اعوذ بک من فقر منسی. الله دا هغه فقر نه پناه غواړم چې دین را نه ير کی. ومن غنی یطغی، او دا هغه مالدارۍ نه چې په ما کې سرکشي راولي. دا فقر نه نبی علیہ السلام پناه غوښتي. مبسوط سرخسی کتاب الکسب صفحہ 254 کې ذکر کړي چې الله نه هغه فقر نه پناه غواړم چې هغه نه دین ایر کی، او دا مالدارۍ نه پناه غواړم چې سرکشي را کې راوړي. او بیا صفحہ 255 کې لیکي والمذهب عندنا ان الصبر على الفقر افضل. بغریبای باندې صبر چیرینو دا افضل دی. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي الصبر نصف الایمان، صبر نیم ایمان دی. او نبی علیہ السلام فرمایي الصبر من الایمان بمنزلة الراس من الجسد. د صبر مثال د سر لکه بدن کې سر وي، نو فقر الی الله دا بهترینه درجه ده. او فقر الی الناس دین نبی علیہ السلام پناه غوښتي ده. انت الفقراء. موسی علیہ السلام وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله چې تماله ډوډۍ راکې زاغي ته محتاج ما. نو موسی علیہ السلام داغه ملګری چې حالوي، نو فرعون ته اطلاع لاړه چې د پرونی قاتل معلوم شو. موسی علیہ السلام سره وجلې. بیا اجلاس راغوستو، پای کې د موسی علیہ السلام د قتل فیصله وکړه. سړی رالو موسی علیہ السلام ته وی ستاره قتل بندوبست جوړ شو. موسی علیہ السلام ته وی مصر نزا. موسی علیہ السلام مدین ته لاړو. مدین ته چې لاړو
آلتا شعیب علیہ السلام دولونوی ای گڑیو بکولی موسی علیہ السلام وتویول استاسو سو نارینه نشتا نو یو ته زمونږ پلار بوډا دی و ابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی زوړ کمزور دی ضعیف دی موسی علیہ السلام دا غي ګډو لوبو ورکی او د ورځو نهارو په ناره د لسو کسو ډولچا موکرف کې و او به الله توی الله تعالی ډوډۍ راکې زتا ته محتاج ما ورپسې بیا نور واقع ذکر کړي او ان شاء الله بیا سبا تو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.